کارونه داسې دي چې هغه په ښځه باندې لازم دي، د خاوند حق دی. څه کارونه دا دي چې په خاوند لازم دي، هغه د ښځې حق دی. عالمان وایي اطاعت زوج، ښځه به د خاوند تابعداري کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دعا الرجل امراته فابت ان تجيء یا الى فراشه، کله چې خاوند زنانه ته आवाज وکړ، دا د خاوند حق دی په ښځه باندې. خاوند زنانه ته आवाज وکړ چې راشه بسترې ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلتاته وان كانت على التنور، ښځه به راځي اگر که په تنور ولاړه ده. نبی علیہ السلام خیر دې ډوډۍ دې وسوځي، وړه دې ختم شي او خراب شي، نور به واغږي، نور ډوډۍ به پخېږي، خو چېرته د خاوند زړه ته ضرر ونه رسېږي. اسلام هم دا کوي، دا د اسلام دی. او که چېرته انکار یې وکړ د راتللو نه، رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم په دې ښځه د الله لعنت دی، د ملایکو لعنت دی، او د ټولو خلکو لعنت دی. او ځینو حدیثو کې دا سبا پورې په لعنت دی په دې ښځه باندې. دا د خاوند حق دی، ښځه به ادا کوي، د خاوند تابعداري به کوي. دویم د خاوند د مال حفاظت به کوي، چې کوم د خاوند د مال دی هغه به بې ځایه چاله نه ورکوي، د خاوند د اجازې نه غیر به نه ورکوي. یو صحابیه زنانه راله و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډوډۍ مونږ چاله د اجازې نه غیر د خاوند نه نشو ورکوي. نه، ډوډۍ خو بهترین مال د خاوند دی، دا به څنګه به اجازې چاله ته ورکوي چې ته د وړو تر وړای او د غنمو نه دی ولا ښځې دارنګې بوجۍ ډکه کړې چې دا ورکوله پلای کېده، تا د خاوند نه تپوس کړی دی، دا به چاله نه ورکوي، دا د خاوند حق دی. دارنګې دریم د خاوند عزت به ساتي، د خاوند سپکاوالی به نه کوي، د خاوند بې عزتي به نه کوي، دارنګې د هغه حفاظت به کوي د عزت. دارنګې ډېرې زنانه دی چې د خاوند سپکاوالی بیانوي، حالانکې دا د خاوند حق دی چې ښځه به د خاوند سپکاوالی نه کوي. څلورم حق یې دا دی چې شکر به د خاوند ادا کوي، دا خاوند د الله لوی نعمت دی، دارنګې د دې شکر به ادا کړي. او حدیث کې دا شته، بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته یا معاشر النساء تصدقنا، اے د زنانو ډلې تاسو ډېرې صدقې کوئ، ځکه ما جهنم کې ډېرې ولیدی. هغې ویل یا رسول الله دا څه وجه ده؟ ویل ځکه یو عقل هم نیمګړی دی، یو دین نیمګړی دی. ویل عقل هم ولې نیمګړی دی، دین ولې؟ ویل تاسو اکثر میاشت مونځ نه کوئ، یو سړي کوي، اکثره میاشت روژه نه نیسئ، یو سړي نیسي، دین هم نیمګړی دی. او دارنګې عقل هم دا نیمګړی دی چې سړي ګواهان یو او ښځې دوه، ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. او بیا ورته وایي وی جهنم کې څه ډېرې وي، تاسو کې دوه کار دي، یو تکفرن اللانا وتکفرن العشیر، یو تو نالت ډېر وي، هر څه ته خیرې کوئ، او ښځې کې دا خیرو اماده ډېره ده، هر څه ته خیرې او تو نالت شه، مال ته هم خیرې او بچو ته هم خیرې او اولاد ته هم خیرې او خاوند ته هم خیرې. حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تدعوا علی اموالکم، خپل مالونو ته خیرې مه کوئ، ولا تدعوا علی انفسکم، ځان ته خیرې مه کوئ، ولا تدعوا علی اولادکم، بچو ته خیرې مه کوئ. ولې؟ په ورځ او شپه کې یو ټیم داسې دی چې خیره وکړي الله ډایرکټ قبلوي، ډایرکټ الله قبلوي. نو چونکې دا حقوق دي، ښځه به د خاوند شکر ادا کوي، دارنګې ښځه به خاوند ته ځان ښایسته کوي، ښځه به خاوند ته خوشنودي کوي، د خاوند مزاج به معلوموي. نو دې ته د خاوند حق دی، په ښځه دا به پوره کوي. نو ښځو باندې حق دی د خاوند. اوس خاوند ته وایي چې بس زه خو باچا یم او خبره زما ختمه شوه، نه، خاوند به حسن سلوک کوي، ظلم به نه کوي په دې زنانه باندې، دارنګې مهر به ورکوي، دا د ښځې حق دی په خاوند باندې. نان نفقه، خرچه او خوراک، جامې به ولر راوړې، خو درې جوړې، د دریو نه زیات نه، ځکه درې ضرورت دی ښه، یو د کور دپاره، یو د عبادت دپاره، یو د بار مړي ژوندي دپاره خړه جوړه، دا په خاوند درې جوړې حق دی. د دریو نه چې بره کوي هغه دې ځان له بې کوي، هغه د هغې کار دی، دا د خاوند حق نه دی بې چې بس نوې جوړه دې راځي او خاوند ته دې وایي اله شبه بس دا جوړه راوړه، او ته وایې چې بس دا په ما حق دی، په تا نه دی حق ده. درې جوړې جامې وله وکړه ښه مزېدارې، د دریو نه بره هغه کاخلي ځان له خپله اشماشي کې ښکارې دې کوي. نو لہذا دا حق دی. ډاکټر د خاوند حق دی ښځې له، ښځه بیماره ډاکټر به کوي، دا حقوق دي د هغې، ظلم به نه کوي. دارنګې خاوند به د صبر او تحمل نه کار اخلي. ځینې کار وشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په عایشه رضی الله په کوټه کې یو غلام خوراک راوړو، د ام سلمې رضی الله غلامو چې راوړو، عایشه رضی الله له کار ورلې، ویل زما په کوټه کې دی ولې د بنې زوی دی دا غلام دی راوړی، بنه دی ولې دغه رالیږي، دا لقار ورلې، دا غلام دې څپېړه ورکړه، هغه پلیټ ټول دې استمات شي، او غلام نبی علیه السلام ناست دی، هېڅ هم نه وایي. دا چې زمونږ وایي که نه هېڅ وایي، یو نیم سل کنځلې به متفاقه عام کې کړې وې، دومره کنځلې به متفیو ځل کړې وې چې یو پیر به وي. نبی اسلام نه، دا تربیت دی، دا تعلیم دی، ته تحمل او برداشت وایي، د اسلام موږ ته کوي، دین موږ ته کوي. هغه غلی شي چې کله د عایشې رضی الله غوسه لږه سړه شوه، نبی اسلام ورته وایي ای عایشې، وایي دا ترکاري اړول ناشکري نه ده؟ او یا رسول الله ما معاف کوي، نه وای دا غلام وال ناشکری نه ده، ظلم نه دی چې تا پر دې غلام نه څپېړه ورکړه. هغې ویل یا رسول الله ما ته معافي وکړه. هغه ویل نه ویل دا پلیټ ماته ظلم نه دی چې تا پلیټ مات ویل ما ته معافي وکړه. هغه ویل معافي نه، دا پلیټ راواله او پلیټ ور ولېږه، ترکاري راټوله کړه، روکي کې واچوه.
او د دې غلام نه باطل واړه انسان پیړه بدل کوي دې ته څه تحمل او برداشت دا بکې کله کله اهداف کې راځي دارنګه حسن تربیت د زنانو حسن تربیت دې ته وای دا د خزي حق په خاون چې خاون به ګوري قو انفسکم مالک نارا چې دا به جهنم نه بچي صحیح عقیده به زنانه ته خپل خزي ته صحیح اعمال به ته دین به ته قرآن به ته جماعت ته په خپل نه زنمو ته څه ته وای نو وامراته الله وی خزه دا زکه وی چې سي خزه ونه نو سي خزه مو جوړيږي کنه خزه جوړه شه زوجیت په ځان کې پیدا کا دا زنانو ته الله وی چې اسی خزه مو جوړيږي څنګه چې ام جمیل وا چې سره لا بغیر زیدلا نه خزه جوړه شه ځان کې زوجیت صفت پیدا کا